په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي، غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي. لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی. ازمیخ کوي پتاسو باندې، امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی. خیسته عمل ویلی دی، ډیر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف اس پیدا نه لري. خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي. نو ژوند هم دی، مرګ هم دی. د آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبه کړی دی په ژوند باندې، حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروسته راځي کنه. خو د آیت کې الله مرګ لومبه کړی په ژوند باندې. مفسرین د دې نکتې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی. اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي. مرګ به نه یېری، دنیا کې ژوند کوا خو دا خبره مه یېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی. مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته، هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي. د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي، هسې نه چې هغه کراس کوو د هغې نه اخوا لاړ شي. ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته. ژوند الله راکړی دی، نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي، نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي. په دغه آیت کې الله لومبه مرګ ذکر کړی، وروسته ژوند ذکر کړی دی. د دې وجه نه موږ به د دغه آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو. دنیا ته الله را لېږلی و، الله تبارک وتعالی را نیټه مقرر کړې ده. یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې، د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي. هغې له تیاری پکار دی. نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي؟ دوی به څه کوي؟ غم خو به په هر کور کې راځي که نه؟ هر کور کې غم راتلونکی دی. دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو. هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی. نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده؟ نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی، ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې؟ نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دي کوي. تلقین د کلمې به څنګه وي؟ دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه، ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی، هغه د بیمارۍ په سختو کې دی. کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه، هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي. کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وایم کلمه، الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه به تیزه تیزه وایي. امید د رب نه دا چې د هغه په ژبه باندې دا کلمه جاری شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لقنوا موتاکم، تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوئ؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره داراله چې لا اله الا الله، نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو. نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کیدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتي دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتي دی. خو دا نه، کله کله موږ د یو مړي په خوا کې د یو انسان په خوا کې ناست یو، د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي هېڅ هم ونه وایي. یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی، خلک سهار خبر شوي ما پاسه و هغه مړو، نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی؟ نه دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي، دا مسلمان دی، سره د کلمې د دنیا نه تللی دی.
خو بهرحال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کښېنه او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله دا کلمه ورته وایه. کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه، خوله وله راټوله کړه، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم کړه. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړي شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، د روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ول لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کړه. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې لورغه چې پوښتنې لورغه خپل خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناستو دا حالت د ځنکدنو سخت پیوا. نو کله چې داغه نه روح اوته خلک پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دسترګو لاس راوکاږه او د سترګې ورله پټې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر هغه ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو فزج الناس خلکو شور وکړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تدعوا على انفسکم الا بخیر. په دې ټایم کې ځان ته خیری مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیرې مه کوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون. تاسو چې دا کومې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي، ما برباده کړي، ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي خو په دې باندې ګوره فرشتې آمین وایي، دې باندې فرشتې آمین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتې آمین وایي. بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دی ویل زما د دې خزه خاوند یو بل سره ډیره مینه وه د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډیره زیاته مینه و. دا خزه خاوند په یو بل ډیر مینو. د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ویل بی الله دې سکینه خو کس شو په د بزدي سي جړه کوم چې تاریخ په یاد ساتي. زه به خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جړه به پسې کومه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ صبر. نو چې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما یې جړه کوم نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صبر کوئ صبر کوئ انا لله و انا الیه راجعون وایي. بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې وویل چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبی علیہ السلام فرمایلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا دعا کول الله چې ما ته د دې نه څه راکړه ښایسته او غوره راکړه. دا مې وویل خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمہ غوندې خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو مې وویل چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه، خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمہ غوندې خاوند به ما ته چېرته میلاویږي. خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما پې عمل وکړو. وی وخت تېر نه و څه موده پس ما ته د نبی علیہ السلام رشته راله، د نبی علیہ السلام رشته راله چې ام سلمہ که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما ولیدل چې د ابو سلمہ نه د نبی علیہ السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی، د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجه نه چې تکلیف راغی مصیبت راغی صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړه څه بدله به درته میلاویږي. الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم،
د یو نیک عمل متعلق الله دا نه فرمایلی چې دا عمل دی وکړه مرګره دې زېما بلکې د صبر متعلق دا ولي چې صبر دې وکړو زری ملګری ما نو چې الله دې ملګری شنو پاتې شو یا کمې د شي راغی نو مصیبت پر راضی غم پر راضی تکلیف پر راضی خو سبب وایي انا لله وانا الیه راجعون وایي صبر وکړي نو حدیث مبارک کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله د یو مسلمان بچي مړ شو پرشتي تی روح واخلي او دا فرشتي دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالى د دې فرشتونو تفوس کوي وی اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو داغه نه داغه بچی قبض کو زما د بنده نه تاسو بچی واغستو فرشتي ورته الله او مونږ دا استا د بنده نه بچی واغزه چې استا حکم وو بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه می وو شو کوله زګه بچی چې د زړه می و ده د زړه می و ده نو تاسو زما د بنده د زړه می ورو شو کوله فرشتي وته او الله مستاد بنده د زړه می وو شو کوله زکه ستا حکم بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي زما بنده سوي تاسو چې داغه د بچی له روح واغستو داغه نه خو داغه د زړه می ورو شو کوله په دغه ټایم کې زما بنده سو ویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع الله استا حمد بیان کو واسترجعوا انا لله وانا الیه راجعون الله تبارک وتعالى فرمای سره د خپل علم چې الله تفضل خو بیان د پرشتونو تاسو کوي ښا تاسو داغه د ځواني وشو کوله تاسو داغه نه داغه بچي غستو په دغه ټیم کې ما زما حمد وي په دغه ټیم کې هغه ان لله و الیه صبر کو فرشتي ته او الله استا حمد بیانو الله تبارک وتعالى فرشتو ته فرمایي ویلاړ شو په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړ کړي یو محل جوړ کړي او یو بنگله جوړ کړي او په دې گیټ او په دې ورته ولي کوي بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغه وسموه بیت الحمد هغه لنوم بیت الحمد کې دی دغه بنگلې له دغه کور لره بیت الحمد نوم کې دی دا د هغه چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچي واغسته هغه بیا هم زما حمد وي دا هغه چا کور دی دا هغه چا بنگله ده الله نو په هر ټیم کې به د الله حمد بیانای د الله شکر به ادا کوي علماء یو واقع لیکلی ده او یو عالم او یو مولوی سیبو داغه زوی وفات شو بچي وفات شو دی په بچي باندې ډیر زیات مې نه حاصله په خپل بچي باندې مې نه نو چې کله بچي وفات شو دی په هغه پس ډیر غم جنو ډیر زیات پس خپاو د درس او تدریس پرې خو د بیانونه پرې خو د سبقونه ویلې پرې خو د ځان له یو کوټه پای کې بناست او جړل به خلک پریشان شو چیرې مولوی صاحب خو د دین کاروم پرې خو د بچي پسې اوس د کوټې نه روزینه او د چا سره میلاویږي نه خلکو په ډیر واسو خو د مولوی صاحب زړه ته اطمینان نه راته یو زنانه او خيار زنانه وه هغه ویل تاسو ما د مولوی صاحب خواله لګ ورفریدای زه د سره یو خبرې کول غواړم بس مولوی صاحب نه اجازه ته شو یو زنانه د ستاد ملاقات خواهش لري راتلی شي را دي شي دا زنانه لاړه مولانا صاحب یو مسله د داغي تپوس تر مکومه یوکا څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو گاونډی و نو زمون خادي و ما د هغې نه سوالي کالی واغستو یو خادي و هغې لتلم د زنانو دا عادت دی یو بل کاري ور واچوي نو زه یې خادی لتلم نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو والی مې یا ارسه د سرو مهر هغه مې ته واغستو خو د یوې ورځې دوه ورځو دپاره مې ته اغستی و هغه خادي پکې ما تېره کړله بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل کالي زما سره پاتې شو ها وخت تیریدو کلونه پکې تیر شو کالی ما کلونه استعمال کو چې په کلونو مې استعمال کو اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړي دي چې زما هغه کالی ما ته حواله کړه خو زما د کالي نه اوس نه کېږي زه ولې نه ورکوم زه ولې دې نه کېږي زه دومره وخت ما استعمال کړی دی د هغه مولانا ورته غوسه شوي عجیبه ښځه یې نو هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره او هغې څه ونوي تا په کلونو باندې استعمال کو دومره وخت استعمال کو او اوس چې درنه غواړې د هغې شکر نه ادا کوي موټکر پرې شوي ورکوي نه اوسو دا ته څه عجیبه ښځه هغې ته د هغې کالی واله که او شکر یې ادا کړه چې د دوه ورځو اغستې و سوالي او تا را سره په کلونو پاتې کو هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي نه په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه په دې په خپله سوچ وکړه دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه
دا خو نه الله سبا له واغستی شو دا بچی خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واغسته نو ته پسې خپی مسلې دې پرې خو دې په ګوټ کې کېناستې نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکریا ادا کړه نو ته د الله شکرې ولې نه ادا کړې چې بچی نه واپس واغستو دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه خفه وکړم مسله هغې ته بیانوم په خپله په عمل نشته دی نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او وروته خپل درس او تدریس دوباره شروع مقصد مې دا و چې غم به راځي مصیبت به راځي خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي د الله شکر به ادا کوي او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او پریاد کول چغې وهل ویر کول دا په شریعت کې ممنوع دي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة دو आवाज لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی आवाजونه دي لعنتی आवाजونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي دو आवाज دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي او موږ پښتانه سوای زموږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور خیسته کیږي هغه خادي د چې ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دی چې ویر پکې نه وي نو موږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې خیسته کیږي خادي په ټنګ ټکور نه خیسته کیږي په دې ټنګ ټکور د ځانوم برباد کو د کور نه د برکتونه ختم کړو چې څومره یا غوبل په دې خادي کې وي کنه دا څومره ټنګ ټکوري کنه میاش بعد معلومات کو خو خینګور یو بل تلاندې وتی صحیح شو بیا وای دا څه بل را دن نکړه خو چې راوستي نو په کور کې مې غوبل جوړ نه غوبل به جوړلې په کوم ورځ تار اوسته تار د رحمت پرشتي د کور نه لګلې وي ستا په کور کې هغه درس غوبل جوړ چې تاسو کې شریعت په جندم نه تا اسلام په جندم نه نو د کور نه د پرشتي د واده په ورځ رخصت کړي نو وس خامخه د انګور نه بدرته بلا جوړي وسنه دا لعنتی आवाजونه دي ته دینه فریض پکار دي په خادای کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول جړه فریاد کول الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه دغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه د زما د امت نه د سره دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې سوخي مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې ودعا بدعوه الجاهليه او د جاهلیت هغه چغي وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا د پاره غم نشته خو ما د پاره غمونه دي نو جاهلیت چغي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دینه دغه انسان حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې کمی زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خدمو او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي الله دې فنا راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه سلور خبرې داسې دي سلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي د جاهلیت په دور کې چې خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې د سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کولو فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماش د وزر هم نشته د ماشه د وزر هم نستا قیمت نشته ته خو زه د کلی ملک یم پښتون یم پلان کې یم ډینګې یم خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې دو ماشه د وزر نم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده
نو الفخر فی الانصاب، فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روان دي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب، په نسب باندې طعن لګول. مړه دا ما ته خبرې کې کسبګر سره دي سړی ته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي کنه. طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والے دا کمزوري سړی دی دې ما ته خبرې کوي، دا د جاهلیت خو دی، در جاهلیت خو دی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم، باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وا چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران وره، مونږ باندې الله تبارک وتعالى باران وره. او کفار به سوال دا پلان کې ستور ښکار شو دغه د وجنه دا باران وشو، دا پلان کې ستور ښکار شو دغه د وجنه باران وشو. هغه په پستور باندې باران چې دا ستور راشي باران کیږي، چې دا ستور راشي باران کیږي. لکه زموږ د خلکو دا یو نظریه غونډه ده کنه چې په پلان کې موسم کې باران دی، پلان کې هغه په هر تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې باران یو بیا به نه، دا غلط خبره ده. ډېر کله ته په شکال تیر شي باران مونږ په سترګو ونی نو اسی کنه او کله ناکله د باران موسم نه او باران الله تبارک وتعالى راوړي، بس دا د الله په قدرت کې ده. او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای النیاحه، ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه او عادت. یو سړی چې مړ کېده کنه هغه به وصیت کوي په ما باندې بجړه کوي، په ما باندې بس کوي چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی، په ما باندې بجړه کوي. او مخصوص زنانه به وي هغه له خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زمونږ په مړي باندې سوکا جړه وکا، هغه چې براله جزاله خپل ټاپا کیس شروع کړي چې دا خو دې سړی و دا خو دې سړی دا خو دې سړی جړل به خو به سره دا کیسه شروع دا د جاهلیت طریقه ده، دا جاهلیت طریقه ده. هغه په پیسو باندې خزر راوستي. نن زمانه کې خلک په پیسو نه راوړي خو د خپل پور هغه د پیسو غینه تیزی دي. په کلی کې داسې زنانه مشهوري اله وی پلان کوي را لګوره ته خدا بوس جړه کوي ایس پهله په مړي په پړ مخې را پریز راستا سره چې ته په پړ مخې را پریوځي دا برابر ته چې د پلار چرته مړ دی پړ مخې را ورځي او غوا به جوړ کوي او چل به جوړ کوي او ټول خزیواله پلان کوي را پلان کوي جدا شي دغه پلان کوي تمام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړی دا نو مخکې خلکو پیسې ورکول نن سبا په کلی کې به پیسو میلاویږي پردو مړو پسې بځي په مخې پر تاویږي او جړه بکای دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو انیاحت ویر کول پیغام کې نبی اسلام فرمایي دا سلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغې مصیبت راغې انسان دې زړه ته تکلیف راسي د سترګو نه اوښ کېم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په پوښتنې لورغه چې ورغه دغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وکتل د نبی اسلام د مبارک سترګو نه اوښ کې روان شي مبارک سترګو نه اوښ کې روان شي دا رنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام وصی وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیه الصلاۃ والسلام په سوال جواب وکړي زما بابا ته چې مونږ کړه لګ راشي نبی رسول په سکار باندې مصروف وي زما لور ته وایي چې صبر کوه بیا به هغه سوال جواب کوي بابا ته وایي چې لګ راشي کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې لاړو دا نو سي په کې چې راوغز دغه ځن کدن د نبی رسول په کې پروت او ساور کو د نبی رسول د مبارک سترګو نه وښ کې رواني سترګې جاړي وښ کې به یقینا چې کله د نبی رسول خپل بچي وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی رسول په دې کې راوغستو او د سترګو نه وښ کې روان شي و ان القلب يحزن والعين يدمع زړه غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه به اختیار وښ کې روان دي ابراهیم استا په جدای باندې ډیر زیات غمجن یم خپای مدر باندې خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی سترګو نه وښ کې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خدا کریکی والا او دا چغی والا او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی کنه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن کنه دغه خبرې نه کیږي هغه چې ځان له یو سیټ ته ناست دغه بس د سترګو نه وښ کې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډیر غم راشي کنه دغه خبرې نه کیږي پاتې شه سندري ویل چې هغه په ټپي په جړه کې شروع کی دا ټپي په کې هغه کې چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړي زړه چې غمجن کنه بس دغه صرف د سترګو نه وښ کې بهیږي هغه دې ټپوتنی وزګارو نو جړه د سترګو نه وښ کې بهیدل دا په شریعت کې شته دی منه نه دا په اختیار کې نه دی خدا سي ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا چې تورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله کې بیا ورلسترګې راپټې کې خپل لاس ورلسم کې او دغه رنګي بیا د کفن دفن انتظام زر شروع کی ځکه چې په کفن دفن کې به تاخير نه کوي کفن دفن کې به تاخير
حدیث مبارک کې راځي وي په صحابه کرامو کې بچي یو تن سحر وفات شو کنه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنی ماسپخین به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپخین نه به وروسته وفات شو کنه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه کفن دفن کې به تاخير نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایثارول شي پکور کې چې د هغه قبر پکې او کنهسته شي غسل پکې د وکړي شي ته دینه سوا ایثارول د پکور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلان کې ځای نه زویر روان دي د ملیشانو ټیکټ راغسته د دوبه ټیکټ راغسته را دي شي چې چل وټولي هغه مړ دی د کې خبره ته به دیم سپاري د ایثارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح اوته ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چرته دا جنتی دی کنه نو خپل نعمتونو ته زر تر زر ورسوي او کو دام به دمل دی نو دا خو بیا یو مردار تاسو په وړو پرته زر د دین ورتا وکئ د دې ولونه زر کوس کې بیا لری کوي کو نه مکنه کمال خپل نعمتونو بلل شي او کو به دمل تاسو به نخلاص شه د دې سارول بیا جایز دومره نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ توصیت کړو وی علی فدری وسیزونو کې به تاخير نه کوي فدری وسیزونو کې به رستواله نه کوي تاخير به نه کوي کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی الصلاه اذا حضرت کله چې د مونږ ټایم راغی کنه نو په دې کې به رستواله نه کوي دا نه چې ورګه کومه دا خو د منافق منځ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د منافق منځ دي کنه چې کله ټایم په تیریدو شي نو راشي د سرور ټونګي وای د چرګ پشه بیا یو سرور ټونګي وای ځان د منځ نه خلاص کی دا منځ د منافق ته چې کله د منځ ټایم راغی جمعه ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوي په دې کې به تاخير نه کوي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ول جنازه اذا حضرت کله چې جنازه حاضر شي کنه نو دا اشاره و ما په دې په وړو کې تلوار کوي کور کې دا مې اشاره او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی پیغله جنای فکور کې د جنای پیغله شولا دا ځان ته اسمه کې نه و مناسب رشتہ ورته کم ځای کې میلو شو الته ورکا نن مصیبت دا ده وی ورګ دی خلا تعلیم نه پوره کړي ورګ دا خو بشپاړه څنګه کوي او ورګ دا خو به امپیل کوي ورګ ځکه ډاکټر جوړو ما نو چې ډاکټر ته جوړيږي د پرمنس کې نکاح کړي چې ډاکټر شي هغه دا تر لاسه شي کتره سره کوم زه بس خپل خو کوم داسې کنه دا خو نکاح د مخ کې نه کړی خو دې ورګ ځکه ډاکټر جوړم نو چې ډاکټر ته جوړ کړي هغه دا تر لاسه شي کتره زه بس خپل خو کوم نو مصیبت کې ګیرش دا ولې تا د نبی رسول الله په حدیث عمل ونه چې دا پیغله شوی تا تی تپوس کړی وي پلان کوي ځکه ستا رشتہ کوم ته پر رضا یي کو دی وی او ورکا کو دی وی نه بل مناسب رشتہ ولا وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دي خپل خادي هم جوړول پکار دي